تپوس شوی دی چې بر صغیر پاک و هند کې د مدرسو ابتدا څنګه وشوه. درسونو حلقې وي، یو باقاعده مدرسه ده چې په هغې کې د طالبانو رهایش وي، یو درسونو حلقې وي. دلته علوم چې راغلي دي نو صحابه کرام راغلي دي، ځای په ځای هغوی تللي دي، صحابو دا علوم وړي دي، خلکو ته یې ښوولي دي. دې علاقه کې هم راغلي د شاه ولی الله رحمه الله زمونږ د هندوستانو د هغه نه مخکې صحابه کرام راغلي دي، بعضې تابعین راغلي دي، د علوم یې راوړي دي، درسي حلقې هغه یې قایمې کړي دي، خلکو ته یې علوم ښوولي دي د دین. لیکن باقاعده چې دا کوم مونږ کتابونه وایو د شاه ولی الله رحمه الله مدینه منوره کې 4 کاله تیر کړي، هلته د استادانو د عربو نه دا علوم احادیث ذکر او بیا دلته راړل. په هند و باغ کې دا سلسله د هغه ځای نه شروع شوې ده. بیا د مدرسو ترتیب چې کوم دی نو هغه د دارالعلوم دیوبند او د سهارنپور مظاهر العلوم د حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور الله مرقده د مدرسې نه د هغې نه شروع شوی دی. اول بنیاد دارالعلوم دیوبند نه باقاعده تعمیراتی مدرسې د هغې شروع شوی دی او د هغې بنیاد په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله هغه اچولی و. اوس چې په دنیا کې په زموږ په دې ملک کې څومره مدرسې دي، که د هغه د هر چا چې دي، هر مکتب فکر سره چې تعلق دی د هغې شاخ او د هغې جړه هغې به د دارالعلوم دیوبند سره به یې لګي، د هغې سره به یې جړه لګېدلي وي.